دا کوم ناجیزه او غیر ذمہوارانه کم خبرې لا دا کم میسیجز چې روان دي ملک لا د تاوان طرف ته د نواز شریف بلکې لور یې او د هغوی چې کوم سپوکسمینان دي کوم الزامات لګوي زمونږ په انسټیټیوشنز کوم چې دغه والا دي ایجنسیز چې کوم دي زمونږ افواج پاکستان د هغې نه علاوه په خان صاحب باندې چې کوم دوی ناجایز بهتانونه لګوي موږ د هغې مخنیوي لپاره ټول راوتي یو په ټول پاکستان کې احتجاج شروع دی مذمت یې کوي او موږ ته په ټوله زندګۍ کې دا یو لیډر میلاو شو چې هغه د پاکستان خبره کوي د علاقې خبره نه کوي د پاکستان د یکجهتۍ خبره کوي څه چې موږ واورېدل او څنګه طریقې سره دوی د ګریټر پنجاب خبرې چې دوی کوي چې موږ او بلکې اراده هم دغه وه چې د پاکستان خلاف دوی د غدارۍ کوم کوشش کوي بهر دی ناس په ملکي ادارې شته دي عدلیه شته دي که ستاسو څه تکلیف وي درته راشئ خپل کیسونه هم پاک کړئ خپلې پیسې ورکړئ چې کوم هم غلا کړې ده کومې ډاکې هم کړي دي هغه واپس ورکړئ عدالت ته مخامخ شئ نو په دې باندې تاسو وایي چې دوی به پریشر واچي په پاکستان باندې د پاکستان په ادارو باندې لا د هغې نه علاوه چې کو دوی د پی ډي ایم په شکل کې کوم سوچ او فکر کې راولي او ان شاء الله تعالی دوی هم پکې هماغې انجام ته ورسي موږ ډېر پرزور دغه سره مذمت کوو دا کوم چې دوی نن سبا نوې شوشا پیلوي هغې موږ مذمت کوو دا خبره کوو چې که ته دا وایي چې مریم ته د قتل دمکي میلاو شوې ده او دا بلیک میلینګ ټایپ غوندې کې سټیټمنټ ده چلولی پاکستان د علامه اقبال خوب پاکستان قائد اعظم ته پیغمبر علیه السلام په خوب کې راغلی دی چې تاسو لاړ شئ او په هندوستان کې د مسلمانانو دپاره یو آزاد سټیټ حاصل کوو هغې دپاره سټرګل وکړه او زه در سره وی ملګری نو دا د پیغمبر علیه السلام په دغه باندې جوړ شوی پاکستان د دې مطلب دا چې لا اله الا الله پاکستان ته نقصان نشي رسولی دا قسمه بیانونه ته دې باره کې دا بیانونه کې دا بلیک میلینګ کې د دې مریم پلار د دې ملک اربونو روپۍ لوټ کړي دي دا دې راشي خپل عدالت کې د خپل سیزونه په نیب کې خپل سیزونه کلیر کړي ځان چې ځان نشي کلیر کولی د پاکستان پیسې والي ده کرپشن یې کړی د عوامو د ټیکس پیسې خوړلې ده او د هغې نه پس ته د عوامو ټیکس پیسه مو خوري په اربونو روپۍ مو خوري کرپشن هم وکړي بیا په ادارو پسې لګې او هغې پسې بیانبازي کې زما هغه ادارو پسې ته بیانبازي کې چې هغه د هغې ځوانان د دې ملک د دفاع دپاره په هر ټیم قرباني کیږي شهیدان کیږي او دا ملک د هغې دفاع کوي لګي هغوی باندې ته الزامات لګي هغوی پسې بیانونه کې بیا پکې دا خبره کوي چې څنګه سقوط ډاکه شوې ده دا قسمه الفاظ ته استعمالې او د کپ پاکستان خبره به بیا نه چې مریم خو هغه مریم ده چې دې دا بیان ورکړو چې بیرون ملک یا پاکستان میں بھی میرے ایک پائی کا اگر کسی نے پراپرٹی یا اثاثہ دریافت کی یا معلوم کی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا بیا په هغه ورځ بله ورځ ډیو والا سره بیان ورکوي چې میرے پاکستان میں 1 ارب کے اثاثے ہے دا خو هغه مریم ده دا خو په 61 62 63 په دغې باندې هم دا پوره نه ده د دې پلار خوب کرپشن کړی په اربونو روپۍ والی دي پلار یې په دوکه باندې جعلي سرټیفیکیټ یې جوړې کړې وي د ملک نه فرار شوی دی تښتېدلی دی چې پلیټلیټس مې راغورځېدلي زما ټول لکه زه بالکل د مرګ په حالات کې یم بیا چې هلته ورسېدو په لندن کې د هغه ځای نه سیاست کوي په ادارو پسې خبرې کوي او د هغې لور راپاسي او هغه به په ادارو پسې خبرې کوي د هغې ټول کمپین د ادارو خلاف د پاکستان خلاف دی او بیا د هغې په حق کې ته دا بیان ورکې چې زه به سقوط ډاک او د پاکستان کپ په خبره به نه د دې خبرې موږ مذمت کوو موږ ټول پاکستان سره ولاړو د پاکستان ادارو سره ولاړو او موږ د عمران خان په لیډرشپ باندې د پاکستان ادارو سره کلک ولاړو او عمران خان د دې ملک نه
صحیح ریاست مدینه جوړول غواړي او کوم خلکو چې کرپشن کړي کوم خلکو چې دوکه کړي کوم خلکو چې پیسې د دې ملک لوټ کړي د هغوی نه به دا پیسه دا کرپشن پیسه دا به ټول د دوی نه واپس اصولي او انشاءالله دا به صاف سوتره پاکستان موږ هغې دپاره ټول راوتي شهید باندې ورو کې ځان خیال ساته راځي دوه وخت کې بټه کې دنیا